جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار روان دے آواز وش یا رسول الله سردار کونین اخوادی خوکت آواز خوراغ ہے لیکن آواز ورکون کے نخکاری بیا آواز وش یا رسول الله سردار کونین وکت چې د یو ونی پوری یو چیله تړل شوی غرسنه زمونږ اصطلاح کې هغه ته غرسنه وای او عام پښتو اصطلاح کې هغه ته اوسه وای ورغه نو هغه اوسه ور سره خبرې کوي په عربی ژبه کې چې په دغه غره کې زما دو بچی دي او هغه به سخ اوږي وي زه دې سړي ښکار کړی یم چې دا د ونې لاندې اوده دی نو که ته ما خلاصه کې نو زه به لاړه شم خپلو بچو ته به پی ورکم بیا به راشم سردار کونین ورته وفرمیل او تفعلین که ته لاړې او بیا را نغی بیا به څه کېږي وی صاحب که زه لاړم او بیا را نلم نو عذبنی الله عذاب العشار ما ته دی الله هغه عذاب راکي چې کوم عذاب الله د عشارو د پاره تیار کړی دی عشار وی ټیکس اغستو والا تا کم کسان چې ټیکس علی هغه ته عشار وی نو که په دې کائنات کې د دې نه سخت عذاب الله د چا د پاره یې خوي نو دغه اوسه باغ عذاب یاد کړی وي معلومیږي ټیکس اغستو والا ته چې کوم عذاب دی هغه نه سخت عذاب بل نشته چیلای پریخو آلاړ بچو ته پی ورک بیا رال دی کی هغه سړی مرا پاسید او مسلمان پختنه کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې سیب تاسو څنګه راغلی وی دغه اوسه تاخ کار کړی دا وی یو جی بیا دې تړلیم دا وی خدا خو ما پرانیستی وو بیا را لومي تړل ستاد اجازت نه بغیر وی جی ما ستاسو د وجه نه دغه اوسه آزاد کړ اوسه اوس پړلا او سردار کونین وته پملا لا سوالو چې تزو خپل بچو سره کین نو دا معجزه ده دا کار عام سره نشي کوله لوی نه لوی ولی او لوی نه لوی غوث د خپل زمانه اغم دا کار نشي کوله دا د پیغمبر شان دی چې داغه پلاس الله دا کارونه کړی معجزات خو ډیر زیات دي لس دولس جمعه به پیولګي چې د سردار کونین څومره معجزات دي ناس دے مجلس کی د میلوګانو یو وفد راغی او سلطنانو هغه دروازه کې هغه د وفد قائد کې ناست او سردار کونین سره په عربی ژبه کې خبرې وکړي او ټول قوم ناسته دا خبرې اوري صحابو ته سردار کونین فرمایل چې تاسو خپلې چیلې او ګډې په کورونو کې بند کړې دي دا راغله دی او تاسو نه خپل حصہ غواړي چې ستاد مرګري خپل چیلې او ګډې
زنګل ته ولې نه رالیږي او که دوی خپل چیله او ګډه بند کړي نو مونږ به بیا د دوی په چیلو باندې حمله کوو نو کار څومره وخوري نو تاسو وایي چې یا خودوی د پاره حصہ مقرر کړي او که حصہ نه مقرر کوي نو زبدت اختیار ورکم چې څومره خوخي خوري هغه صاحب مونږ خود ته حصہ نه مقرر کړ سردار کونین هغه سره خبرې وکړي او ته وی چې تا ته اختیار دی چې کومه په لاس درغه وړای نو دا معجزه ده ټول نه لوی معجزه هغه د قران کریم وجود ده د سردار کونین ټول معجزات شرا جمع کې د قران کریم نه لوی معجزه پکې بل نشته دا داسې معجزه ده چې تر قیامت پورې کدا ټول کائنات را جمع شي دغه قران کریم توڑ نشي کوله او نه د دې جواب کولی شي او دا قران په خپل ویلي دي څنګه لینشت نه لینشت مع الانس والجن الا فرمائی چې پیغمبر دوی ته وایا لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن کټول انسانان او ټول جنات را جمع شي او بیا په اتفاق سره دغه قرآن د یو صورت مثل جوړول غواړي نو ټول انسانان او جنات د قرآن د یو صورت مثل نشي جوړول ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر که بعضی کسان د بعضی امدادو کی جنات د انسانانو او انسانان د جناتو امدادو کی بیام نشي جوړول دا د قرآن معجزه ده او تر قیامت پورې به د قران کریم دغه اعجاز قائمي چې د یو صورت په مثل به څوک صورت جوړ نه کړي بل شی د پیغمبر چې هغه د نبوت مقصدی هغه ته دعوت وي ټول انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام په دې دواړو کارونو کې شریک معجزم د هر پیغمبر وی او د هر پیغمبر د نبوت مقصدم دعوتی تا ته چې کوم شی راورسید د الله د جانب نه دغه شیخ خپل قوم ته ورساو دې ته دعوت وی سردار کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ملاویدون بعد په دریش کال کې په ماړه ګډه روټه نه د خوړلې دا تاسو ته نن دعوت خیم او چاما تباروي چې د پیغمبر په پیدایش باندې څه خبره وکا مال د پیغمبر د پیدایش د خبرونه هغه خبره ډېری اهم دي چې کوم د پیغمبر کار دی پیغمبر راضي څه د پاره پیدایش کو ټولي دنیا ته پته چې دې مېش کې پیدا دی او په دې تاریخ او په دې ورځ لیکن راغله څه د پاره دی په دې باندې کوم خبرول دي دریش کاله کې په مړه ګډه باندې روټه نه د خوړلې
او حضرت عائشہ فرمائی چې زمون پکور کې په میاشتم نغره نه دی بل شوی. او د دې دا معنا نه ده لکه دا جدید ذهن دا وایي چې داغه په دور کې څونه دا جدید تعلیم یافته جاهل چې کم دي داغه په دور کې څونه اسرافیل علیہ السلام راغه ویزا الله را لګلیم کته ما ته حکم وکي نو دا د مکه معظمه غرونه بټول د سروشي او دا به تا سره رواني چرته چې ته دا د سرو غرونه بم در سره رواني وي څونه هغه زمانه کې کومو کسانو ته چې جبريل علیہ السلام د خدای په حکم راتلی شي نو هغه کستا الله تعالی د جبريل علیہ السلام په لاس د جنت خوراک نشي را لګل باوجود د دینه هغه خپل زندگی دومره په فکر کې تیر کړی دا امت ته دا خودلې ده چې زندگی داسې تیریږي کدا امت خو هغه ته خدای خودلې وکړه چې دا به دومره وبو کی ستانه پس با ستا د کار پورې ټوکی کوي چې دام سے کار ده ستا د حدیثو پورې بټوکی کوي چې دام سے خبرې دي دا خو د يهودو ډکوسلی دي تا پورې بټوکی کوي چې محمد د خپل زمانه یو لوی لیډرو دا خدای ته معلوم ټول دا اوس یو سړی تیر شوی نو مینالم دا داغه وینا ده چې حضور علیہ السلام د خپل زمانه یو لوی لیډرو داغه خبرم د ماغه زمانه د پاره وی دې زمانه کې داغه خبرې نشي چلېږي یو وړخو مې وی چې دا ته وایم چې څوک خو بیا مې دا خبره راټینګ کی چې پاتې جمعه مې یو ټکی کړو د پیپل پارټي متعلق پاغه باندې باندې کسان ترشویو چې دا خبره نه و پکار مال دې نه زیات پکار وي خو ماو نه کړی تا ته د پیپل منشور خودل پکار دي چې د دوی منشور څه ده او د دوی نظریه څه ده ته چې دا خبرې نه مې پکا وی کدوی بیا بر سر اقتدار راغ نو حالات بخشي دوی خو مخکم بر سر اقتدار وغه ټیم کې چرته حالات ټیک شوي سړی هغه پتیر اقتدار کې حالات ټیک نه کړو به خزه ټیک کی حالات صرف په دین ټیکيږي چې دین نوي نو د حالاتو ټیکون کې الله دې او هغه الله حالات نه ټیک کوي څوک ټیکولې شي داغه وعده دادا چې پتا سو کې دین وینو حالات به ټیک وي او کتا سو کې دین نو بیا به حالات ټیک ني بیا به داسې حالي لکه د لاهور کې چوش دی قوم څووي چې دا هندستان وبر اړولې وي مطلب یې څه دی قوم ته دا وینا غوښتا چې تاسو خپل آرام توګونه پرې دی ما دا عذاب نه دی دا هندستان را پرې خوي عذاب نو
دا هندوستان را پریخي تاسو خپل کارونه پرې نه دی. او دغه وبد الله په قبضه کې دي. کداغه وبا الله باوجود د دومره انتظاماتنا توربل ډیم اوچت کی داسي او دې په خبر ته مخه کې ټول کسان په کې د چندخان غوندي ټوپونه وایي داسې کولې شي کنه. ته د لاهور غم کې کم قدرت چې د الله په لاهور کې خپل اظهار کولې شي هغه قدرت په پیښور کې خپل اظهار کولې شي. او تا ته دا خو دې شي چې څوک زره ونیسم ادا سی بیا اومدغه وبدي چې دا لاهور په تباش 15 لکه کورونه غرق شوي دي. 15 لکه اومدغه وبدي چې ستا په زندګۍ کې د خدای حکم ژوندیو او ستا په زندګۍ کې د الله د حکم قدرو دغه وبو تا ته لارې درکړي دي. دریای دجله صحابه کرام ورسید علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ خپل مرګرو ته وی چې دغه دریاب بنی اسرائیل ته لار ورکړې و 12 لارې پکې جوړې کړې وي. هغه د موسی علیه السلام امتو مونږ خو د بنی اسرائیل نه ډیر بهتر یو مونږ ته بسنګ لار نه راکې. هغه خو په لارو کې روانو وې کم یو سړی به د اوبو د پاس خپل ارز غلې دا ایمان وګوره دا غوي شپږ سو لاسونه پورته شو داسي چې صاحب اول به زخ په لاس په ووز غلوم ویروان شي. دعا کوي او روان اوسئ. یا حلیم یا علی یا کریم یا ستار دا الفاظ وایي او روان شي. د اوبو د پاسه سونه روان دي. د اوبو د پاسه دوه کسان خپلو کې خبرې کوي. کمزه کې بچاسونه ستړي شو اغل تبع الله جل شانه د خوري یو ډب کا پیدا کا اسونه به پاغه ودرول لګه دمو به یو بیا روان شو. د یو صحابینا کاسب ریوتا د مالک ابن عامر نا کاسب ریوتو پاغه کې خوراک پروت ته چاوته وستا په دې پیسو کې څه چلو زګه هوستا کاسو وبو یوړ ویزه د الله د دین د خدمت لپاره راوته نو الله به زما کاسې څنګه ډوبې کی. دوی چې پوره وته صحابه کرام وای چې موږ د خپل اسونو پنجو توکه خوري په د پاسه پرتی وي او دا صحابي هغه کاسو وبو راوړو په غاړه باندې لړکړه خوراک پکې ماغه سي پروت ته تر څو پورې چې تا کې د خدای حکم نو الله تا د پاره دغه وبداسه مسخر کړی وي او چې تا نه د خدای حکم وته په ماغه وبو باندې تا خدای هلاکی لګیا. حالات په دین ټیکيږي نه په الیکشنونو حالات ټیکيږي نه په پاټو باندې حالات ټیکيږي. دا صفا ووري حالات صرف په دین ټیکيږي. که دین وینو حالات به ټیک وي او که دین نه وینو حالات به ورستره ده بتري. الیکشن علاج دي د حالاتو په دغه الیکشن کې به څومره دروغ وي داخله د څومره کسانو به بیزتی کیږي څومره خزه به بے پردې کیږي څومره افترا به کیږي په یو بل به دروغ څومره تړل کیږي په څومره کسانو به بهتان لګي
د خدای بندگانو دا ټول خبره دا الله عذاب راکاږي لاندې. منځونه به څومره کسانو نه قضا کیږي، څومره کسانو ته به پکې کنزل کیږي. خنو چې چرته دروغ ویل کیږي هلته به حالات ټیک شي. ته په دروغ باندې حالات ټیک کېدل. سردار کونین چې سوخ د نبوت د کار ابتدا وکړه حالات ټول خراب تک تیاره و بالکل، او ټول د عربو خلق دا هغه تیارې په ګیره کې راغلي. لیکن چې د دین مهنت شروع ک او په داسې انداز شروع ک چې کده مکی خلکو ورسره څه کړی دي، د داغوی هر یو ظلم او داغوی تشدد او داغوی زیاته په خندا برداشت کړی دی چې دا ظلم ما د دین د پاره برداشت کړ، او په دغه ظلم برداشت کولو به ما ته الله اجر راکړي. تکلیفونه قسمه قسم داغیم انتها نشتا چې د دین د پاره پیغمبر څومره تکالیف برداشت کړي، او بیا داغوی نه بعد صحابه کرامو څومره تکالیف برداشت کړي دي. یورپ د کور راوته د شپې اولی راوته چې درې ورځې نه څه خورلې نه دي، د لوګي د لاسه بهر راوته. بهر ګوري چې حضرت علیم ګرځي لګیا دي. تپوس کی چې علي دا په دا ټیم ته څه کې وی سیب لوګي ډېر تنکم، د لوګي نه بهر راوته. دا د پیغمبر د کور حال دی. دا د پیغمبر د کور حال دی، او دا د پیغمبر د لور حال دی. لورم هم داسې ده لکه څنګه حضرت علی دی. وی راځه تاسې څنګه راووتئ؟ سردار کونین ورته وویل چې یا علي چې کوم شي ته بهر راوستی هغه شي زم بهر کړی، زم د لوګي نه راوتی. مخکې لاړ نور کسان ناست دي، پوښتنه وکړه څنګه ناسي؟ صاحب لوګي تنګ کړو، په کور کې رانه کې ناستل برداشت نشو، بهر راووت. مخامخ د کجوري ونه ولاړه ده او د جمی موسم دی، په جمی کې کجوري چړي او چکلکه کجوره ولاړه ده. سردار کونین حضرت علی ته وی یا علی اذهب الى هذه النخله وقل لها ان رسول الله يأمرك ان تطعمينا. اے علی لار شو دی کجوری توایا چې دا الله رسول تا ته حکم درکړي چې په مونږ باندې کجوري وخوره. حضرت علی ورغه کجوري لاندې خپل لمون نیوا، د جمی په موسم کې کجوري راغورځېدل شروع شو. پاس ګوري ونه موچی سانګې موچی دي او کجوري را پریوزي داغه په جولای کې کجوري راوړي خپل مخوري په حضرت علی مخوري انور صحابو باندې مخوري. بیا وته وی چې دا یو سکور ته او بیبي فاطمه هم د درې ورځې څخه دي خورلي داغه ته ورک. دا د دین د پاره او دا د غلوګو برکت دی چې دا تاسو مونږ نن په جمعات کې ناسي. کاوی چرې دا چل کړه وې کنه چې دعا وکړي چې خدای اسلام ته بره ورکی. دغه د مونږ چې کوم دعا وکړي خپل کارونه خو دې چرېم په دعا ونکړه. ته دکان ته مزه او دا وای چې الله نن خو به د کور نه خوځم
او ملائکی راولیږي چې زما دکان کولاو کی او بیا پکې ملائکی کینی او هغه ماته دکانداری وکي او ما خام زما کور د پیسې وروړي دا څه بوې ته نو خپل کارونه خو دې چرم په دعا ونکړه او چې کم کار ستاره کولو دی په دعا کې په دعا باندې کستا دکان چلی نو دین به مو چلی او که په دعا ستا 3 فوټه دکان نه چلی نو دا دومره لوی دین به څنګه وچلی دعاګانو باندې دینونه نه دي خور شوی اسلام ته بره ورکه نور به اسلام ذلیلیږي کفارو ته شکست ورکا نور با الله کفارو ته ترقی ورکی او نن تاسو ګوري لګیایي چې اسلام نن څومره ذلیل دی د ځمکې په سر چې څومره مذاهب موجود دي هیڅ یو مذهب پکې د اسلام امر ذلیل نشته کشتا د اسلام نه ذلیل مذهب بلو خیر دا ولی چې د دین کار ستاده کولو دی او هغه تا په دعا سره کړی چې خدای په دې امت کې دین راولي او زبر د زین نه خوځم دین د پاره انبیاء الله را لګلی دي او هغه ته یو مهنت ورکړي د دین چې تاسو دا مهنت په خپل قوم کې وکړي کورونو تورشا دکان تورشا پټو تورشا دفترونو تورشا او هغه ته د دین خبره وکا هغه په دې آماده ک چې دین تراشي دا دین په دې شي خور شوی دی د سردار کونین نه بعد صحابه دا کار خپل کار وګڼل چې د دین کار زما کار دی اومدغه وجه ده چې د سردار کونین د وفات نه بعد په مدینه منوره کې یو سړی ابوبکر صدیق پرې نه خود چې ټول زی د خدای د دین د بار چاوته وې چې سم کدا ټول سړی بهر وزي مدینه منوره کې بچو کی او د سردار کونین د بیبيانو حفاظت بچو کوي ابو بکر صدیق وتاوي چې کله پیغمبر بیبيانې سپیراونی سیو د مدینه منورې په کوڅو کې راکاږي دا به زما زړه برداشت کی لیکن که زما د محبوب په دین کې کمی راغو دا نشم برداشت کوله بیبي عائشہ کسپیونی سیو په کوڅو کې راکاږي زدا برداشت کوم لیکن د خپل محبوب په دین کې نقصان نه برداشت کوم دا ایمان او دا کسان او نن زما سي ایمان دي چې د دین د خدای بیړه غر کوي اسلام د خدای د صفای هستانه میټاو کی خو زما په مال کې د خدای نقصان نه راولي زما دکان کې د خدای نقصان نه راولي زما په پټی کې د خدای نقصان نه راولي الله وی ودرېګا زبتا تو سخم چې باوجود د مال نه بستا د خپل دومره سپیرکم چې همیشه به ته زما شکایت کې ارسه بډېری سال دے بیگام روټه نه د خوړل دا عذاب دے او ذلت دے چې تا د دین کار پرې خودل الله تا خپل نظر د رحمت لري ک چوز ګورم چې ستا د مال تا څنګه پورا کوي پورا کولو والا خدایم تا زما د دین کار پرې خو زه ګورم چې ستا دکانداری تا څنګه چلی او چې په دکانداریانو نشوا نو بیا د حرامو تلاس واچول چې په حرامو مو نشوا نو بیا د خدای نه ګیلې شروع کړي نکاح د یو سړي کوزه ماته شو جمعات کې د راغو جمعات په خله کې ودرېد
وی نو مونږ دې منځونه کوو ته هم کوزې ماته مونږ دې منځونه کوو او ته لګې زمونږ کوزې ماته نو تا بیا دا وینا شروع کړه چې الله مونږ خو منځونه هم کوو لګیو او بیا هم ته مونږ ته اړګورې نه الله وی تا کې هغه شی نشته چې کوم شی زما رحمت راکا ګیلان دي تا کې شی نشته صحابو کې او صحابو کې هغه شی او یو سړی ته پیغمبر وی د سرو زرو ګوته په لاس وا چې سره زر په سړی باندې خدای حرام کړی دي نو دې صحابي ګوته اوخکا او پزمکه لړ کړ خدای قسم وی چې کم شي ته زما محبوب جبا بدوي هغه شی زما په لاس خسکه چې هغه ته قتلم ګناه ګڼم زما محبوب به یو شي ته بدوي او هغه شی به زما کور کې پروتي دې ته ایمان وای نن زمون ټوله زندگی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه خلاف روانه ده او بیا یا دا خبرې دي چې مونږ باندې د خدای رحم نه کوي نو پتا رحم څنګه وکي د دین کار ته بکار وې الله بکار کیږي دین بغیر بر علاج نشتا کنیم دغه سیاستونه برا شروع شي لاهور پورې خو خبر رااله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آخر دور کې به دا سه خلق راشي چې داغوی زندگی به زما د طریقې نه خلاف تیریږي زما دین پورې بټوکی کوي په هغه زمانہ کې به یو لوی منځګزارا یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا د شپې به دا منځګزار چې سملی کامل مسلمان به یو چې سحر را پاسي کافر به ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا سحر چې را پاسي د کامل مسلمانی او چې ماخام شي کامل کافر به دا زمانم را روانه د شپې به څملی ټول په خپل بسترو او په کورونو کې او سحر چې را پاسي ليصبحن قردة وخنازير د سړو شکلونه به د خنزیر او د بیزو په شان دا دورم را روان دي ګناه به کوي او سړی ګناه زنا به کوي او په لاره کې به زنا کوي یو سړی به را پاسي او دته به وی چې الکته دا زنا که خامخا کې نو دغه دیوال غاړې ته لګه کوه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دغه سړی به په هغه زمانہ کې دا سیل ک تاسو کې حضرت عمر ده داغه مرتبه به دومره لکه صحابه په تاسو کې د عمر څومره مرتبه ده چا ورته وی چې دیوال غاړې ته شه چې پملای ټکی داغه بسالي شاباش دا کار پرې نه دی پلارو نکه دې کړه ته څنګه پرې دی چې داغوی بسالي دې زمانہ کې ګناه خو پرې نه چې هغه احساس ګنام نشتا یو سړی ګناه ته ګنام نه وي چې ودا ګناه کو نو د خدای رحمت به څنګه راشي او چې د دین کار کوي شوق دای او د خپل زندګۍ مقصد دا جوړ کی چې به د الله امر او د الله حکم په دې ټول کائنات کې قائم شي
او دې د پاره په دنیا کې منډه ترړې وهي چې د خدای حکم ژوندې شي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ژوندې شي. نن زمون په کورونو کې د پیغمبر سنت مړ ده. نن زمون په کورونو کې د پیغمبر د سنت وجود نشته. د دنیا معمولی نه معمولی شی کاغه مونږ کرامات شي نو مونږ ته په غوسه راځي، لیکن که یو سړی فرض موږ نه کی غوسه نه راځي. او دا سدا مونږ نه کوي خیر دې پروا نشته. او د دنیا یو معمولی شی مات کو باغه غوسه مشتا رټل مشتا کنزل مشتا. کم کسان چې د دین کار تکار وي او د خپل زندگی په دین کې فنا کی، جناب رسول الله فرمایي چې کله دوی مړ شي د مرګ نه بعد د قیامت په ورځ چې دوی څو وخت د قبرونو نه پاسي، والذي نفسي بيده، زما د قسم وی پاغه ذات باندې چې د چا په قبضه کې زما د روح ده، انهم اذا خرجوا من قبورهم، چې کله دوی د خپل قبرونو نه راپاسي، استقبلوا بنوق بيض، نو سپینی و خانه بو تراوستش، ملائکه بسپینی و خانه و تراولی او هغه و خانه على نجائب رواحلها من زمرد و یاقوت، پاغو خانو با کجاوی پرتیوی، دا کجاو خی طرف تا زمرد او گس طرف تا با یاقوت لگی دلی، ومن ای لون شاء، او په مختلف رنگونو کې به نور کانیم په لگی دلی، بیا به ملائکی پکې نه و تبوی چې په دنیا کې تاسو دین تخپل کار ویلیو، دا کار په بدل کې الله تاسو ته دلته دومره عزت در کول غواړي چې تاسو به حیران شئ. تاسو زما دین ته د عزت په نظر کتلیو، نن به تاسو ته د عزت په نظر ګورم. جنت ته به ورسئ، په خانو باندې سواری دي ټول سپینی او خانه، دروازې بند دي. سردار کونین براشی پوخ سور دے، د اوخ مهار حضرت بلال نیولے دے، دروازه به وټکی، دننه نه به आवाज راشي مم بالباب، دروازه څوک ټکی؟ رضوان خازن د جنت به आवाज وکي چې دا دروازه څوک ټکی؟ جناب رسول الله ورته فرمای انا محمد صلی الله علیه وسلم، زه محمد ما، دروازه کولاو کا، هغه به فورا دروازه کولاو کی. دوی بدنن لاړ شي، اوس رضوان و تخپل حیثیت خی چې امرت الله افتح لاحد قبلک، ما تستا پروردگار ویلیو چې زما د محبوب دراتلو نمخ کې بچاته دروازه نه کولاوي. د کائنات ته خودل غواړم چې زما محبوب د څومره لوی شان سړی دی، دنیا کې د دو امتیانو خود د شان نه دی پیژندل او د قدر نه دی کړي. د يهودو او د نصاراو طریقې خپل کړي دي، د يهوديانو طریقو ته د قدر په نظر ګوري او د جناب رسول الله طریقې ته د ذلت په نظر ګوري. دا د امت حال دی، وی رحمت نشتا. تاسو ته دا خودل غواړم چې زما پیغمبر د څومره لوی شان سره دی. او یو ټکی بل وره، ولن اقوم لاحد بعدك، تانا بعد بزبل چا ته پاسم امنا، که هر یو پیغمبر راشي هغه ته پاسم نه ګوره، زه د دومره لوی زه داروغه ما ستا د پاره را پاسېدلې چې ما ته ستا خدای ویلو چې صرف دته برا پاسې دنه بننه وځي. هر یو جنتی او هغه سره چې په دنیا کې د دین کار تخپل کار وي او د دین کار د ټولو کارونو نه مقدم کی،
دننه ننوتو هورې ولاړې دي په دروازو کې یو هوره براشي یو مومن ته او داغه پوګه بلاس کی دی بو ته وګوري هغه هوره بو ته وي انت حبي وانا حبك ته زما محبوب او زستا محبوب يم ته زما محبوب او زستا محبوب يم لیکن نورم وورا انا الراضیه فلا اسخط ابدا زب ټول عمر تانه خوشالم خفقېږم بدرنه دا صفت د جنت په خذو کې د دنیا خذو کې نشتا جنت خذ دا ویل شي چې زب تانه خفقېږم نه وانا المقيمه فلا نرحل ابدا وانا المقيمه فلن ارحل ابدا او زبا میشتا سره امتحان بجدا کېږم زم بدرنه زبا میشتا نه خوشالم خفقېږم بنا او بیا وته وی چې زب ټول عمر ژوندایم مړ کېږم بنا ټول زندگی می تا سره ده بیا به خادم راشي د جنت او د تبوی چې سیب خپل کور ته ځي کنه دی بوتی ډېر خل کم دې زما کور نو دې بروان کی د خپل کور دروازې ته به ورسي چې دین دننه بیا ستا کور دی او د خزه په انتظار ولاړې دي په دروازو کې داغه کور په دروازو کې داغه کورونو تفسیر کړي دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جنت کورونه به څنګه ابو هريره فرمایي چې ماته پښتنه وکړه چې سیب قران کې راغلي دي چې وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن قرآن فرمای چې مؤمنانو سره ما وعده کړی دا خذو او سړو سره چې تاسو د پاره په جنت کې ما کورونه تیار کړی دي مساکن طیبه پاک کورونه او بهترین کورونه نو سب دا کورونه به څنګه جناب رسول الله تو فرمایل چې د جنت کورونه قصر من لؤلؤه فی الجنه په جنت کې به یو محل هغه د یو مرغلری نه جوړي یو مرغلر داغه نه یو محل جوړ دی ټول فی ذلک الکسر 70000 دارا من یاقوتة حمراء پاغ محل کی اویا کورونه دي او هغه اویا کورونه د سرو یاقوتو نه جوړ دي فی کل دار 70 بیتا من زمردة خضراء او په هر یو کور کې اویا کوټی دي د شنو زمردو د شین زمرد نه یو کوټه جوړه او بیا د یو کوټی اویا زره دروازې دي تو بخواه د یو کوټی 4 زره دروازې دي په هر کوټه کې اویا زره روشندانونه دي بیا په هر کوټه کې فی کل بیت سریر په هر کوټه کې یو تخت پروت دی علی کل سرین فراشن بیا په هر یو تخت باندې یو کپڑا غوړېدلې ده او هغه کپڑا څنګه ده د ګل لالا نه جوړه ده ګل لالا دا یو بوټی دی دا هغه ګل لالا نه
دا کپڑا جوړه ده چې دا کومه د جنت پتا خوړېدلې على كل فراش امرأة من الحور العين بیا په هر یو تخ باندې یو خزه د جنت ناسته د جنت یو خزه جبريل علیہ السلام راغه وی یا رسول الله تا ته یو کیسو نکم د جنت یو ککن وی چې کله ستا یو امتی جنت ته نه نوځي نو د خزه به د استقبال کی د جنت خزه اب د استقبال کی او استقبال به څنګه فتستقبله بالمعانقه والمصافحه لاس باور کی او بیا به دا مسلمان دا مومن خپل خاون به سینې ته راجو جبريل علیہ السلام وی چې یا رسول الله بأي بنان تعاتيه تعالی پتشتا چې هغه خزب خپل خاون په کوم لاسونو ځان ته راجوختي وی ما وتوی چې عامو ویا وی صاحب لو ان بعض بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس والقمر کداغی د لاس یو حصہ دی دنیا ته راخکارشي نو دنور او د رڼا دنور او د سپوږمۍ رڼا به تتشي لو ان اصبعا من اصابعها اطلعت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کدا جنت خدا خپل یو غوت دی دنیا ته راخکار کی د پینځو غوت یو غوت نو لوجد ريحها كل ذي روح داغیوی غوت خوشبوئی په دې کائنات کې چې څومره ساواله شي نه دی ټول به محسوس کی ټول کائنات کې چې څومره د سا شي نه دی هغه ټول به دا غوي ګوتې خوشبوئی په سپېګمو کې محسوس کی چې هو دا څنګه خوشبوئی ده نو دا غي د ټول لاس به سهالي او بیا جبريل علیہ السلام وی چې صاحب دا غي وخته لو ان طاقتا من شعرها بدت لما رأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها کداغه د سر په وختو کې یو وخته د خپل زین والو دي دلته پراته دي او دلته نه یو وخته والو تو داسې او هغه په هوا کې وخوځي نو دا یو وخته به دومره رڼا وي او دومره خوشبوئی وي چې مشرق او مغرب کې چې څومره کائنات موجود دي دا ټول به خلکو ګوري نو چې د یو وخت دومره رڼا ده او دومره خوشبوئی ده دا غي د نورو وختو وسایل او بیا دا غي په سر باندې لوپټه پراته ده ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها د خدای په نظر کې دا غي لوپټي قیمت د دنیا او د مافیها نه اوچته دا دنیا او سره دا هغه نعمتونو چې دی دنیا کې دي دا یو لوپټي قیمت ته نه رسي دا مونږ او تاسو د پاره دا سم ملائکو ته خدای نه دی پیدا کړی جبريل علیہ السلام هغه ته یو حرم نه ملاوي بلکې ټول ملائکه د جنت دتلو حقدار هم نه دي ملائکه د جنت حقداری نه لري اب جنت ته دي لیکن د خادم په تور بدی چلته د انسانانو خدمت وکي حق نشته جنت ته دتلو دا ما او تا د پاره انسان د پاره دی لیکن الا انسان د پاره دی چې انسان خپل ځان انسان کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خزه د جنت لو بسقت بسقتا في 7 ابحر لكانت احلى من العسل کاغ خپل توکانی
د دنیا په اوو سمندرونو کې لړکی نو دا د اوو سمندرونو په د شاتونه زیات خوږی شي دا دغه د توکانو حال او دا پیدا د څه شي نه ده دا اخرنه خبره درته کو چې د جنت خزي الله پیدا کړی د څه شي نه دي فرمایي چې خلق الله الحور العين من اصابع رجليها الى ركبتيها من الزعفران د جنت حوري الله د خپو د ګوتنا تر ګوډو پورې د زعفرانو نه جوړ کړی دي ومن ركبتيها الى صديها من المسك الاظفر او د جنت خزي الله د ګوډو نه تر سینې پورې د مشکو نه جوړ کړی دي ومن صديها الى عنقها او هغه خزي د سینې نه تر سټه پورې الله جوړ کړی دي من العنبر الاشهب د عنبرنا ومن عنقها الى راسها او هغه خزي الله د سټنا تر سره پورې جوړ کړی دي من الکافور الابيض د سپینو کافورونه په ټوله دنیا کې ټول نزيات دا سلور شينه خوشبویدار دي دې نزيات خوشبوئی په یو شي کې نشته نو چې کم بدن دغه سلور شيونو نه جوړ شي داغه بدن د خوشبوئی به سهالي دا سي بهترین بدنونه او بیا فرمایي چې جوړه خود دې شي نه ده اذا اقبلت چې کله هغه هور را روان شي خاوند ناس ته مؤمن پتخ ناس ته او دار روان شو مخې دې ته دی او شایخ واده اذا اقبلت يتلألأ نورا ساكتا كما تتلألأ الشمس لأهل الدنيا نو داغه د مخنه دا سراناوزی دا سرانا لکه دا انور چې د دنیا د خلکو د پاره رڼا کوي برېښنا کوي دا مومن به داغه مخ ته کته نشي دومره چمک به داغه په مخ و اذا ادبرت او چې کله په شار روان شي شای مومن ته دا خپل خاوند ته او مخ یې خپل نو جناب رسول الله فرمایي چې یرا کبدها من رقه ثيابها وجلدها نو دا سړی به ته وګوري دا د خزي زړه رستو طرف نه بده سړی تخکاری او خکاری به څنګه عليها 70,000 حلة من شقائق النعمان داغه په بدن به اویا زره جوړې پرتی اویا زره کمیسونه اویا زره پرتګونه اویا زره قسمه لوپټې د هر جوړې په شان لوپټا لاندې د نری رخم کمیسو پرتو داغه د پاسه د غټ رخم کمیسو پرتو لاندې شین رخم د پاسه په سور رخم په دغه طریقه اویا زره جوړې داغه په بدن پرتی دي او په دومره جوړو کې چې دا مؤمن وته وګوري نو داغه بدن به وتخکاری او په بدن کې بدنونه وتزلخ کوي دا شی ندی په جنت کې مونږ خپل جمعه کې بات شروع کړو د جنت شل جمعه اوس هم لانه دی ختم د خدای دا قدرت یو مظهر د جنت چې په جنت کې دي څه دنه او ټول نه لوی شي هغه د الله دیدار ده جل وعلا اسمه خبره خو زیاتیږي اعلان بو کی چې ستاسي ساورېدو ته زړه کیږي نو مومنان بو ته وایي چې صاحب بالکلم کی
دنیا کې مونږ د حرام اورېدو خپل غوږونه بچ ساتلی دي او د حرام کتو نم خپل سترګې بچ ساتلې وي دلته به په الله مونږ ته خپل مخ خي او کچا په دنیا کې د حرام اورېدو نه خپل غوږونه بچ نکړه هغه کسانو ته په جنت کې خدای خپل आवाज نه اوري او کچا په دنیا کې خپل سترګې د حرام کتو نه بچ نکړي هغه سترګې په جنت کې د خدای دیدار نه کوي الله به داود علیہ السلام ته حکم وکي چې په دوی باندې د زبور تلاوت وورو اب زبور شروع کی داغه په زبور کې دومره اثرو چې د دریاب په غاړه به د زبور تلاوت کولو به ودرې دي مارغان برا پریوت بعض مارغان به پکې مړم شو اب تلاوت کیو دوی به اور ډېر سات بعد به الله وای چې دینه خا आवाजم چرته اوریدلې وینه چې دینه خضر باندې وورم وی بالکل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی تبع الله حکم کی چې د دوی په مخ کې د سورته یاسین تلاوت وکړه پیغمبر ناس ته سورته یاسین تلاوت کوي او ټول جنتیان لاندې ناس ته تلاوت او رودا سے خوځي لګي ډیر سات بعد وو تبیا وای چې داسي आवाज هم چرتا اوریدلې وینه چې دینه خا आवाज بچرته وې ددن خضر باندې وورم وې سه بالکل را باندې وورم ملائکو ته به حکم وکي چې زماو د دوی منځ کې څومره پردې دي ټول لري کوي پردې بلری شي ټول مؤمنان به دغه سر پسترګو د الله بدن او داغه چهره مبارک ګوري بیا به الله جل شانه سورته رحمان شروع کی ټول جنتیان به بهوش شي امام غزالی رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی دی چې 8 کروڑ کال به دوی بهوش پراتی 8 کروڑ کال اغه نه بعد چې هوش کې راشي پختنه به الله وکي چې کستا سو شي ته ضرورت نو ماته وایي اے بی الله دا اوس پورې دي چې سره کړي دا ټول والا خدا اخرنه نعمت یو ځل بیا راک دا سره چې راکړي دا ټول والا زمونږ نه خزه پکاري دي نم هوري پکاري نم خادمان پکار دي او نم میوه پکار د دنیا میوه چې مونږ کرو نو که باران پیوشو نو فبها بیا خو به گزارو کی او که باران پینی نو بیا خو بستر ګمرانه دیونه کته شانار چرته دی او کېله چرته او د جنت انار او د جنت میوه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دلته به وکړي وې کرل دې بدا سلار شي واپس به پیراشي نو چې سو خوګوري ان الثمره من ثمر الجنه طولها 12 ذراعا وليس لها عجم دولس غذ لوی انار ولار دی دولس غذ لوی مانا ولار دی دولس غذ لوی انګور ولار دی او داسې مڼې او داسې انګور چې په هیڅ یو انګور کې به اډو کې نه به اډو کو ولار دی ته چې سوي کیږي به ته چې سوي کیږي ستا پزړه کې به خیال تیر شي چې دا شی مې وخوره فورا باغ شیطان ته حاضر شي او ته به وخوره غوخه ته به دې زړه کیږي غوخه ته په درستخان ناشته شوق دې پیدا شي چې یاره څه شی مې وخوره تر سکون وند جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایو مارغه براشي لها 70,000 ريشه اویا زر وذربي اویا زر وذري د دمخ کې بکین خبره به شروع کی په عربی ژبه کې دی به ته وی چې امدا خبره به کې که په مونږ به سوم خوري
نو فانتفض اویا ذر و ذر بداس اخذی فخرج من كل ریشة لون ابیض من الثلج والین من الزبد واحلا من العسل. دا هر یو وزر نه به یو قسم خوراک را پریوزی چا به د ووري نه زیات سپینوي، د شاتو نه به زیات خوږي او د پنیر نه به زیات نرم وي. اویا زره قسمه خوراک د په مخ کې به سکندونو کې برابرې وي او ته وایي اوس خوراک یو ک میتیازي نشته نو له یو د سماته شته خوله براشي پدې وي. هغه خوله به لګه غوندې وبېږي، دا هغه خولې نه بم د مشک او عنبر بوی دي. دا هغه خولې په وجه به الله د دننه چې کم حاجت ته د میتیازو هغه حاجت به ختم شي. جامع چې کم نن واچولې چې ترڅو پورې دې په جنت کې وی جامع بنه خیرنی ګيري سپینېدل ملته نشته، بلکې هلته اډوګي رشته نه تورې کسپینې. لیکن سوال دا دی چې دا چا دلته نشته دا غوي بال د سالي. جناب رسول الله فرمایي جردن مردن د جنت سړی بداسي چې د هیڅ یو سړی په مخ بغیره نه، لیکن د چا دلته نشته به جنت کې سهال. دا د فکر خبره ده. جنت کې بغیره نه د یو سړی دلته نشته نو الته به سهالي بیا الته به بیاي ټول جنتیانو بني د بي الته بدا عیب بیا لکه دلته چې زمونږ شته د نورو نشته حضراتو نشته. یو ته ویل لکه دا ګیره مېش دو دي پرېخي وو بیا دي څه چلو یره کور والا خپکې ده